اته میاشتې دې باندې ډبول خورو چې ولکه چې موږ له راشي اته میاشتې څلور سره په دې جګړه کو چې ماما خو زیات شوي دي دا خوري تیل په دې تیلو موږ ځو راځو ټیک شوه دام نه په دې به ډېر کم خرابي کرانامه الرډي په تیلو جوړېږي بالکل یې منو خو زما د ټایرو د موبلیلو د سپیر پاټو دا چې روان دي په برادې څوک تپوس کوي د نټ مثلا په دې درېو میاشتو کې د 2500 نه د 1700 نه ټایر په نیمو زرو شپږو زرو ته لاړو پرزه په 150 میلاوي هغه پرزه نن ماته په 300 میلاوي زه خو بستانې لس کمې والم دلته په 120 150 اړه ورکوم په مرزو کې په ورکوم لکه د دې بسخل وي ته خو صرف لسو ته ګورې دې کې د بازار حالات چې وګورې یو د ګرمۍ د لسو څوک روزي نه یو دی خو موږ دا زه ولاړ یم په 7 بجې څه ټایم 7 بجې زه ولاړ یم او د 7 بجو نه واله دا د 12 بجې شو زما نمبر لاغلی نه دی کوم چنچې والا کرایي والي نو هغه راشي په دویمه درېیمه باندې دا هنګامي شروع کړي فوري طور باندې د دې ټیمې نه لرې کړي چې د دې پولیس او د دې غریب چنچانو والا د دې جنګ جګړې نه راځي موبلین چې چول موږ په 700 روپیا باندې چول اوس په 1050 1100 1200 باندې دي د جمعې پر ورځ چې کومه دلته کې په کوثر آباد کې د میله لګي د موټرسایکلو او د موټرو نو دا د ټیمې شپږ اته کسان په سوزکي کې راشي او 50 روپۍ پی موټر واخلي 4,55,000 روپۍ باندې یو تیز رفتار دی نو دا به چې موږ په کش واغېسته نو لکه 80,000 روپۍ سره نورو جمع شوې نو په کش به موږ ته په 2,80,000 روپۍ پرېوته اوس چې ورسره لکه سی ان جي او دغه سیسټم یو ځای کې نو شپږ په نیم لکو ته خبر رسي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان د 400 په تنګي روډ باندې د چینچانو په اډه کې زه موجود یم ګرانو کتونکو یو خو دې اډې ته چې موږ رالو نو د ناستې ځای پکې نشته سور تړاق نور دی نو ما تپوس پوښتنه وکړه نو دې ډرایورانو ووی چې موږ دا په کرۍ باندې اخیستې ده 50,000 روپۍ دې کرۍ ورکوي زما 400 کې 400 په چوک کې چې څنګه د سرکاري محکمو دفترې نشته نو دغه شانتې چینچیانو لپاره اډه نشته او دغه شانتې خو مردان روډ ته لاړ شي خو تنګي روډ ته لاړ شي خو نوخار روډ ته لاړ شي نو دې چینچیانو والا ځان له په کرایه باندې نیولي دغه شانتې دا کمې ګاډۍ چې دي د لاسو ده نو دوی خو په دې سړکونو ولاړ وي لارې بندې کړي دي نو متبادل بندوبست نشته ګرانو کتونکو ما ته ډېر خلک وایي یاره ګراني ډېره زیاته راله ویې پلانکي څیز یې ګران راکړه کرۍ یې زیاته واغېستله دا وکړل خپل ځاني په دې باندې ما باس نه دی کړی نه پې کول غواړم وجه څه ده چې سحر یو ریټ وي غرمه بل ریټ وي ماښام بل ریټ وي په یو ورځ کې داسې ملک کې موږ ژوند کوو چې په یو ورځ کې موږ له 3 ریټونه راکوي نو چې یو سړی و یاره اخیستي خو ما وختي په دې اخیستی اوس هم په دې واخیسته نو زه ورته وایم وختي به دا ریټ اوسې دا ریټ دی دغه شانتې د چینچانو د کرایې خبره ده د ډېر وخت نه په دې باندې باس مباحثه کیږي چې چینچانو والا کرۍ زیاته کړه چینچانو والا کرۍ زیاته اخلي بالکل زیاته اخلي مزاحمت یې کوو خو نوره ګراني هم ډېره زیاته ده نوره ډېره زیاته ګراني ده د هغه ګرانۍ په مد کې خو چینچانو والا کرۍ زیاته اخلي نو دې پکې وړه کور ته یوسي دې پکې چینی کور ته یوسي دې پکې غوړي کور ته یوسي دې پکې غم خادیو کی او دې پکې علاج معالجو کی د دغې نه پرېږده بیا چې د مصرانو چپې دي ووایي نو مصري چې درته کمې کمې نخرې در باندې کوي نو اکثر کې ورته ډېر خلک دا چینچۍ مو درې چې دا هم ستا شوه ما هم په دې ځای کې چې کوم دی نو لس چینچۍ بایللي دي یتیمانو چینچۍ وي څه مې د دې ډرایورانو د وجې بایللي دي او څه مې ورته داسې پرېښي دي اوس هم د یو چینچۍ والا په کشتونو کې قرضدار یم ټلیفون راته وکړي او دې شهریار یې ذمواري اخیستې ده د دې خبرو ټولو مقصد او مرام مې دا دی ګرانو کتونکو چې دې وخت کې حکومتونه خو د ماضي حکومت دی نو راتلونکي 10 کاله کې موږ ځای لره راځو او خو بیا پې دا موجوده حکومت راغی نو خپلې چرچې خپل اخراجات خپلې مستې هغې هر څه ښه دبادب روان دي خو د غریب سړي ژوند چې کوم دی هغه ډېر زیات تنګ دی اوس یو سړی و چېرې هغه 100 روپۍ تیل ارزان شو نو الحمدلله چې د کمې پارټۍ زه پرچار کوم یا راتلونکي هم د دې چینچانو په والا او د دې خلکو په وجه باندې دې پارلمنټ ته به رسم او دې نمونو ته به ویم چې دا ممبري څه ته وایي دا مشري څه ته وایي دا غریب او خړسرې څه ته وایي او دا وټران دی دا زنده‌باد او مرداباد چغې وخي او ذلیل او خوار دا خلک دي نو هغه خلک نن 40 ورځ ده پاکستان بچو مارچ په سړکونو باندې بچي یې پرېښي دي
او دې قام له راوتلي دي او دغه 100 روپۍ دا پټرول دا د هغوی په وجه ارزان شو. اوس 100 روپۍ پټرول ارزان شو خو یې چینچالو والا کري زیاته کړه. نو زه به له نورې خبرې نه کوم صاحبه دا ټایر په څو دي؟ ټایر په څو دي؟ یاره دا خو جي کم از کم مخکې په 2200 روپۍ باندې میلاوي نن سبا کم از کم 6500 روپۍ ریټ 6500 شهریاره لکه تاسو کري زیاته کړه. زه دې وخت کې تاسو سره په دې ولاړم په دې داسې خبره نه کوم چې یاره تاسو کري زیاته واخیسته. البته په ټیمې خبرې کوم چې ته ټکسونه اخلي نو راشه دلته کې مړه په دې سور تړاک نور باندې خو سبا بیا دې سړکونو ته وځي نو دغلته ټریفک والا تیار ناست دي هغوی پرچې ورکي او چې هغوی پرچې ورکي نو بیا 4 او 15 ټریپه دوی ټریفک والا لکوي. ښه شهریار څه به په دې موقع شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. مونږ په پاکستان کې اوسېږو بیا د هر یو شیز دپاره آیین شته منشور شته هر قسمه آییني خبرې منو. ټیک ته کرۍ به زیاتېږي دغه کېږي به خو لکه دا ټول خلک خو زه خو ماشاءالله خدای پاک وس راکړو 2-3 جمعه ته سبق مې ویلي دې کې اوس هم هغه خلکو په خبرې کولې چې چینچو والا بې تعلیمه دي دې کې ایم اے والا شته دې کې بی اے والا شته خو د روزګار نشته نه دغه هغه چینچو والا خپل هم کتونکو ماسټر کړی دی ښه زما ډبل ماسټر دی ډبل ماسټر چینچر ډرایور دی. خو زه دا وایم چې ټیک ته هغه خلک اوس دې کې نشته چې خلکو وایي چې دا قچره طبقه او دغه ماشاءالله ښه تعلیم یافتري شته. زه به لږ وضاحت سره خبرې کوم او لږ ډېره مهرباني به دی چې ته زما لفظ ټو لفظ راوالی چې د عوامو ته پته ولګي. زما سره 2 کسان کېناستل یو د عثمانزور یو د عمرزور 25 کرۍ ده دې ما ته نه پرېږدي دا عثمانزو والا دا عمرزو والا پېژنم نه خو دې ده ته وایي چې لکه ما والا 10 ورکړې ته 100 ورکړه. که زه چېرته اتفاقا ویم چې روکې خفه نه شي بابا یو 15 ما سره ماتې نشته نو 200 کنزل همدا سورلی زم د دې عوامو نه یم زم دغه ټکس ورکوم زم د پاکستان آیین منشور منم نو عمده سورلی ما ته 200 خبرې وکړي ستاسو دا عادت دی چې کلمه تېره کوم دا ډرایوران دروغ بني 10-12 کسان زه وړم بې پیسو وي بچې پیسې نشته زوی پیسې نشته مونږ وایو چې داسې ښه په جامه کې دی بس مجبوري به بابا غلې ووړه ځه خو که زه چاته یم چې 15 ما سره ماتې نشته نو زما دا هر څه نه تېر شي. دغه خو د دغې عوامو خبره شوه. د نټ قیمت زه رچا نه تپوس وکړم نه پې دغه شته په 15 مې غشته هغه مخامخ دوکان دی په 25 راکوي نټ صرف نټ د چې کومه کابله او نټ دی دا به 25 راکوي. تیل خو څه لارځان یو څه کوي ځکه روان الیکشن دی خامخا به ځان ته دا خامخا عوام دا به ځان ته دې لپاره کوي چې ارزاني راولو 3 روپۍ تیل ارزان کړي خو زما چې د 1900 نه ټایر په 900 ته لاړه نو زه به دا ټایر به هم دې کې سولېږي که نه د 300 موبلیلو د 1100 ته لاړل د 600 اکسل په 2700 روپۍ شو. الف خانه ما به دا ترپال غونډ بدلو په 12,000 اوس یې چې زه بدلوم نو 25,000 روپۍ دالي داسې هر یو شیز نو چې مثلا زه دا شیزونه برابروم ماشاءالله زما یو چینچي ده خپله ده چلیږي بس خبر نه که لس یې راوړی که سل یې راوړی به ټیک ته دې کې ډېر داسې دي چې دا په 2 ټریپه کوي دغه کوي بالکل د ټریفک نه څه مسلې نشته ښه ټیک ټاک دغه خو ما ته خو مسله دا ده چې ته ماله تېر ته هر کال ټیمې ټکس زیاتوي د غونډې 400 چینچو ټکس 1,17,00,000 روپۍ دې ته پته نه لګي دې خو تپوس نه کوي زه خو داسې پاتې موجود مې داسې تېر کړه چې هر څه نه دغې ما 1,17,00,000 روپۍ تره سرکار زموږ نه الي د دې چینچو وال نه او په دې کې زه په سور طلق کې ولاړ یم دلته څه داسې انتظام نشته چې لکه مثلا زنانه رانوي سرکي چینچۍ ته ځي یا نشته یو 2 منټو ته انتظار وکړي داسې نشته چې لکه مثلا دی به مونځ او دس کوي یا انسان دی عجیزه شی دی د ضرورت پېښ شو د میچازو د بل څه دغه انتظام نشته او کرینامه زیاتول کمول د آر ټي اے کار دی چې ته به ښه پوهېږې دا خپله محکمه ده ته ما ته مینی بس او دغه کرینامه راوړې چې بس دغه شان کار دی بیا به خفه شي خو یو 3 ځله بیا زه دا وایم چې خیر دی ټیوار صاحبو دې کې ډېر کم خلک پېژني نه به لیدنه کوي دا ما 13 ځله مېلو چې کوي به تا نه نالي خو کم از کم چې خپلو بچو ته څنګه ګوره دي ته هم دغه شانتې وګوره ته لږ روزه پیش شه چې مسلمان او څنګه د خپلې پیشې سره مقدس دغه کې خپله پیشه ده داسې لږ پر اسپیر پاټ په مصري او په دې وګرځه زما اکسل به جي جوړو چې مات شي په 2,500 روپۍ اوس شکیل مات کو 200 روپۍ رانه واخېستې دغلته دغه زره سره زم بالکل انیر به تپوس وکړي چې د 2,500 شي لاړو 200 ته ته 2 روپۍ پېټرول ځان شو هغې د خپلو مفادو لپاره ځانئ چې دا بېوقوفه قوم به بیا د وکه کوو او وټ په تیلو نو 15 روپۍ ورته ارزان کړه ارزان دي که نور دې مرزان کې په دغې موږ خوشحالېږو ګوره ارزان خو په کار ده ارزاني خو په کار ده که نه
خو چې تا د 100 روپۍ تیل ارزان شو نو تا ته دا نور سپیر پارټ هم سره زه دقه وایم چې ته ماله سهولت راکړه هر قسمه سهولت مثلا ته زما په 1 کروڑ او یا لکه 9 دا روپۍ سیزونه کله ګران شو د 100 روپو نه مخکې دا سیزونه ګران دا شیزونه خو روان دي که نه پاکستان د تغلب خان بستان ویښته سپین شو زمان په سپینې دوري او واړه رالوي شو که نه یو شی لاړه بس خو لاړه که نه اوس خو د ایمي په قرضې د پردي شي ټیکۍ بجټ ټیک شو دا اوس پوټونه دي نه دا خو به دي عوامو ته پته لګي چې دا الیکشن وشي او دي کینې په دې کورسو چې کوم ځای ته یې رسوي هر څه مونږ وایي چې ته مونږ له دار سره کې 3 روپۍ ها دا خبره لږ ځان سره نوټ کوو دا عوام دې لږ واوري چې کله ارزان شي هغه چوکۍ راپسې نی راغشتي ګران شي کله که نه چې شابه کې او شابه کې او بیا په مینتونو ورځې ورځې چینج شي او درو چې جوس خو 15 دان شوس خو لس ګران شو کرې ورګه چې مونږ له راشي نو لکه اته میاشتې دې باندې ډبول خورو چې ورګه چې مونږ له راشي او اته میاشتې څلور سره په دې جګړه کو چې ماما خو زیات شوي دي نو مونږ دا وایو ټیک ته قانون منو ته وایې که نه اوس د روس نه تیل را روان شي اوس په نورو ارزانېږي نو چې نور ارزان شي نو بیا هم دغه کریږي نو زه خو همدغه خبره کوم که نه چې ته ماله ټیک ته تیل ماله ارزان کا دا خوري تیل په دې تیلو مونږ ځو راځو ټیک شوه دام نه په دې به ډېر کم خرابي کرانامه الرډي په تیلو جوړېږي بالکل یې منو خو زما د ټایرو د موبلیلو د سپیر پاټو دا چې روان دي په برادې څوک تپوس کوي د نټ ما خو لکه دغه خو بیا له خبره ردیم د تپوس پوښتنه وشي دا سیزونه هم د ارزان کي خو چې کله تیل ارزان شي نو نومې سیز ارزان شي خو فرض که نور تیل ارزان شي تا دا موږ په دې 100 روپو باندې خبره کوو چې 100 روپۍ تیل ارزان شوي دي تاسو له واره نه کوي د خبرو نور ارزان شي بیا هم نه ارزانه د خبرو په سر کې مې وي چې پاکستان دی د آئین د چوکاټ دن اوسېږو هر قانون به منو خو ما له خو به هم ته سهولت که نه ما ته نور هر څه به بره روان دي او دغه نه لکه مثلا په دې 3 میاشتو کې د 2500 نه 1700 نه ډېر 5,000 شپږو زرو ته لاړو نو زما زه چاته وجاړم یار زه به چاته وجاړم د 300 نه 1100 د پټرول دغه لاړل موبلیل دا هر هفته مونږ یو د تا ته پته را بدلو هر هفته بدلو نو لکه زه مالک له څه ورکم زه کور ته څه یو څه هر سړی بال بچدارې ما تر 100 روپو نه کمه سبزي وښایه لبخانه وړو د څه د وجې ارزان کړل دغه کوي به ټیک ته بس ټیک شو ارزان شو خو نور چې ته ما ته د ګاډي د سپیر پارټ خبرو که ما سره پته وکړم چې لکه دې ټایر سولیږي د دې موبلیل لګي د دې دغه لګي دا هر څه خرابېږي د مصري نه نرخنامې څه تپوس وکړم یا چې تا ما نه په د ده نه 2,500 واخېستې د هغه نه 800 واخېستې کار هم دواړه له یو وکړو نو زه خو وایم چې ټیک ته چې په ما چوکۍ ږدي A to Z باندې چوکه کېده بالکل زه هر قانون هر آیین هر څه منم خو دې کابلو والا مشه کنه چې 500 روپو کابله ته ولې دلې په 25 ورکې د خیرادي لم لګوشه کنه چې تا خو صرف دا یو شی ویلټ ک دونه ټوټه ما چې دا جنټ کوي د دې 200 روپۍ تا ولې واغشتې زما دا قصب دی هغه قصب دی هنرمند لري ورکې قدر مونږ منو زمونږ چې کومه پارټۍ سره تعلق دی نو مونږ چې هر هنرمند او هر غریب دی لکه هر چا له خپل عزت ورکه خو چې ته زما نه تپوس کې نو خوا کې دی ګاونډي نه مې تپوس کوه ضرور لکه دا هم ته ځپې که نه زم د دې عوامو نه یم که نه صحیح ډېره زیاته مننه چې کله ټریفک پرچه درکړي نو بیا تاسو څه کوئ چې پرچه موږ له راکړي یو ټریپ پې راته وکړه پرچه زموږ نه واپس والي دوی یې وشلی ګاډی رانه بند کړي بیا هم را پرېږدي نه چې د هغې نو بیا هغه ورځ مزدوري هغې له وکړي هغه ورځ مزدوري بیا دوی لګوم بابا ته هم چینچي چلې بالکل چینچی چلوم بسم الله الرحمن الرحیم زه په دې باندې اریان یم که نه چې په 53 روپۍ لیټر تیلو ټیک شوه مونږ به 3 روپۍ کری اخیسته یو منټ له ما به 3 روپۍ کری اخیسته زه به رزړو پورې 3 روپۍ باندې تلمه خو ما اوس که د خلکو ته زه یم دا یو کس هم نه مني چې 15 شپږ تروړې او مونږ دروازې ګټلې څنګه هم ګټلې څه کم 200 باندې تروړه وه او موږ به زر 1200 روپۍ بچ کولې د چینچۍ د 10 روپو تپوس شته موږ 400 روپۍ ټیکس په دې روډ ورکوو د هغې تپوس نشته دی د ټایر او د ګرانۍ تپوس نشته دی صرف د چینچیانو والا نه څه دوی غواړي څه زه په دې باندې بېسوری یم خفه یم چې اخر دا عوام دا غریب عوام به کله پورې په دې دلدل کې پراته دا د دې دلدل نه به څنګه څوک راوباسي بله خبره دا ده د خان د سرکاري ملازم بچی په کور کې پیدا شي د سرکار د خزانې نه راغی سم مقرر شي د غریب سړی بچی پیدا شي هسې کم 3 لکه روپۍ د بار ملکونو قرضدار دی اخر دا عمل په کله ټیک کېږي د دې قانون به کله ټیک کېږي زه بله خبر مانه دا یې شوه لکه چې دا د عوامو ته لږه پته ولګي زه نه دا 400 ده دلته زه ټیکس ورکوم د سرکاري ټیکس چې سر ټیمېري دلته مې ورکړ په رزړو کې بل ټیکس والا لري په اتمانزو کې بل ټیکس والا لري په عمرزو کې ایاز ټیکس والا لري د عمرزو د ارچن لار نه چوړې هلته بل ټیکس والا لري او په شیرپو کې رانه بل ټیکس والا 470 روپۍ روزانه زه دا ورکوم ورکه په کال کې ضرب د یو چینچۍ نه
لږ حساب وکړې 470 روپۍ د یو چین علي نو چې زما نه چینچو ته دونه سهولت شته نو نور نه خو مې لږ پټ کا ګرانو کتونکو فیصله په تاسو ووایئ چې علب خان شیرپور خو د چینچیانو والا پاخ کې دی بلکل یې پاخ کېږم تاسو ووایئ چې 20 روپۍ خو تیل ارزان شو خو دوی کرۍ ارزانه نه کړه روزانه مشت و ګریوه روزانه خلک وایي کرایه نامه دې وشي خو په دې لږ سوچ وکړئ څنګه چې وي چې د 500 روپو نټ په 25 روپۍ د 300 روپو دغه موبلین په 1100 روپۍ باندې دا ټیر چې کم دی چې په زر باندې کېده نو په 8000 او 6000 باندې سره درېمه دې ته سوچ وکړئ بیا ډنډمار په دې ځای په ځای ولاړ دي شهر ناپورسان کې ژوند کوو خیران به شو دلته کې سیاسي خلک ګرانو کتونکو د ټولو د وړاندې یو خبر درته کومه علب خان شیرپور په مستقبل کې د سیاست فیصله کړې ده خو مسله څه ده دلته کې به زه د ټریفک انچارج سره خپل تعلق نه خرابوم دلته به زه د ډي سي سره تعلق نه خرابوم دلته به زه د ډي پي او سره تعلق نه خرابوم ځکه چې دی به پې نوکر کوم او دی به پې ټرانسفر کوم عوام دې لاړ شي په شرخ دې ولګي عوامو سره چې څه کېږي دا سیسټم روان دی زه وایم چې دا دې کوم افسر نه ګیله کوي خبره ومنو چې نه منې دا چینچی والا به ځان پسې کوم په دغه کرسۍ باندې نه دی داسې توتاړه به تې وباسم داسې ته زما نوکري زما په ټکسونو باندې ته تنخوا لې خو هغه ټریفک والا دی خو هغه ټیمې والا دی خو هغه خپلې محکمې زما د منشور دغه اخرنۍ برخه ده او دا عوام به ولاړي دغه ټیم کې بیا تاسو ته به آیین رایاد شي او قانون برته رایاد شي دا قانون او آیین نه دی چې په سور تراک نور باندې دلته کې زنانه راشي باتروم نشته او تا ډنډمارو درولي ته دې پیسې اخلي 470 روپۍ په خولې یادېږي یار دا تې دروازه یې اخیستل کېږي ښه بیا د مصرانو نه تپوس او پوښتنه نشته دا حقیقت دی د دوی نه نقصنامه شته او نه څه بله شته بسم الله الرحمن الرحیم دا زمونږ ټول وروڼه بیګان ولاړ دي ما بله ورځ یو سپیر پارټي سره خبره کوله ما ورته یاره ستاسو څه صورت حال دی مونږ باندې خو عوامو دا شکایت کړی دی چې یاره د تیلونه ارزان شو کرایه نې چې کم دی نو تاسو همغه اخلی نو ما ولې یو جواب ورکړ ما ورته ویل ټیک ته روکې مونږ خو کرایه همغه اخلو خو چې تیل څومره ارزان شوي د کم ځای نه ختي لکه د 148 نه دا مونږ ته ختي دا د 150 لی راشي 160 لی راشي زه څلوېښت خلم زه به 13 اخلم زما غوړي دي زما په کوڅه کې 4 دوکانې ټیک شو په 4 دوکانو کې ماته یو ځای غوړي په 200 میلو شو نیم کیلو بل ځای راته په 210 میلو شو بل ځای راته په لس کم 200 میلو شو لکه تاسو وایئ چې لکه د دې څه لار شو زمونږ د صرف تپوس ته چې یاره چینچیانو والا کرایه نه زیات اخلي بس صرف زمونږ لپاره مطلب دا عوام وایي چې یاره 10 روپۍ چینچیا والا زیاتې واخیستې غریب سړی چې یاره د زمونږ سره زیاتې وکړو دا زیاتې نه دي یو من په هغې کې زه بله وزورن مونږ ته چې کومه پرزه په 150 میلاوي هغه پرزه نن ما ته په 300 میلاویږي زه خو بستانې لس کمې والم دلته پې زه 120 150 اړه ورکوم په مرزو کې پې ورکوم لکه د دې به څه خل وي ته خو صرف لسو ته ګورې دې کې د بازار حالات چې وګورې یو د ګرمۍ د لسو څوک روزي نه یو دی خو مونږ دا زه ولاړ یم په 7 بجې څه ټیم 7 بجې زه ولاړ یم او د 7 بجو نه واله دا د 12 بجې شو زما نمبر راغلی نه دی زه چې د دې ځای نه سورلی کېنوم او زه هغه ځای پورې ځم په دې کې ما ته یو د 10 سورلی کېني بلې د 5 کېني او بلې د 6 کېني لکه زما په زه په دې کې به څوک هم ځان له ګاډي وساتم کور وساتم وړي اوسم اوړی اوسم یا مطلب ځان له پکې خرچ خوراک وکړم لکه په دې کې به زما څه وشي خو صرف دا خبره تاسو کوئ چې یاره 10 روپۍ زیاتې عوام واخیستې یا مطلب چینچیانو ویل 10 روپۍ زیات اخلي لکه په دې کې دا ټول ملګري مونږ ولاړ یو لکه دا تاسو کوم سوچ کړی دا زما نه دی خوښ لکه په دې وجه مې نه دی خوښ چې لکه تاسو صرف دې ته ګورئ چینچیا والے 10 روپۍ ګرانې دي خو دې ته نه ګورئ چې د 250 تونه پېټرول ښه دي 2.5 هغه پېټرول دی راشي 150 لی دی راشي 155 لی دی راشي بالکل که تاسو جګړه کوئ ستاسو په خپل ځای صحیح ګرانو کتونکو دا خبرې ووره په دې تاسو فیصله وکړئ یوه دویمه دا ده چې موږ وغه 2018 کې چې په 65 هلته دې بوځي کتونکو تاسو دې ملګرو خبرې واورېدې شاید چې تاسو سره اتفاق نه کوئ خو زه یې د ټولو ستونزو سره اتفاق کوم موږ دا غواړو چې په 2018 کې په 65 روپۍ باندې پېټرول په 10 روپۍ سټاپ او 15 روپۍ سټاپ وخت تېرېدو سره سره څنګه چې دوی ذکر وکړو 250 300 ته پېټرول ورسېدل 272 ته
نو په دې حالاتو کې یو سړی ژوند څنګه تیر کی ته لږ خپل سوچ کې چې دی په مریض هسپتال ته بوځي هلته کې بیل خاماران ناست دي دی چې کم دی نو غم ښادي وکړي دی به په دې وخت کې زه خبره به وکړو په 2,500 روپۍ دی وړه به یوسي دا 3,500 ته رسېدلي په 2,500 دی وړه یوسي چیني یوسي غوړي یوسي چای یوسي رشکه خرابه شوه دا پرزې چې دومره ګرانې شوي دا چې زه دې انتظامي ته وایم چې د دې اې سیګانو نه روزی تاسو خو ځان ته جنریټرې لګولي دي نور هم خرابوي رنګ هم خرابېږي موږ چې ګرځو دې وخت کې نو دې ګرانې موږ هم پریشانه کړو د دې چینچې د کرایانو موږ هم پریشانه کړو خو چې کله د ډرایور نه تپوس کوي غر ته کم فریاد وکړي نو بیا به وایي چې زه دوی سره وجاړم دلته کې د ګیس پیمانه چې کومه ده یو ځای کې یو پریشر بل ځای کې بل پریشر پټرول پمپ ته لاړ شي داسې پټرول دی چې ګاډي ته واچي نو هغه د انجن خرابوي د دې په 400 کې تپوس پوښتنه نشته اوس به دا تپوس کوي چې زه کوم پټرول پمپ ته لاړ شم او کوم ځای کې تیل واچوم نو دلته کې خدا دی بیا مصران چې کوم دی داسې ډېر نوی رشکو والی ویره دا پرزه خرابه ده هغه پرزه تیو باسي په بل یې خرڅه کي دا دوی سره چې کومې لوبې روانې ده الله د قهر نه یریږي دا اوس وي سیلاب او طوفان را روان دی بل ورځ په سکندونو کې چې کم دی په بنو کې او په لکي مروت کې او په ډیری خان کې څه څه ونه شو دا په موږ هم راځي دا موږ چې کومو حالاتو سره روان چې په موږ باندې د کاڼو باران په موږ باندې د ګلېګانې د جون شان میاشت کې د یخني د الله پاک وحدانیت موږ ته بار بار ښیي د زلزلو دا جټکې نو د الله نه ویریږئ نور خو نه ډنډه شته نه قانون شته نه تپوس پوښتنه شته د عام ولس خو واقعي چې یو چینچانو والا دی وخت په نظر دی خلک خو د ګاډو نه خلاص شو په چینچانو کې ځي خو د چینچانو والا چې کومې مسلې دي دا م اورېدل دي دا مسلې هم دې واورلی شي او والله دې کې چې پټرول نور ګران شي دا موږ په دې 100 روپو باندې خبره کوو خو د دې نه علاوه پټرول نور ګران شي ارزان شو نو دوی به هم ارزانۍ دلته کې خپله پیژنګلو کا او په درس دې خوره شه او ته څه وې په دې موقع باندې شریعت بسم الله الرحمن الرحیم افغان نور زه خو ستا ډېر مشکور یم چې ته برې دونه تغه کې موږ دا وخت راکړو وخت راته وکړو دا چې کار چې دا په 2019 کې کرایهنامه را دا د ټیمې تغه کړې د پولیس والا چارټر ټریفیک ته ورکړې دا نور د ټریفیک ورکړې دي دې ویل چې دې ته ته وایي دلته راشي دینه زمونږ د چینچانو غواړي ویډیوګانې کې چې دا کوي یو رزړو ته 10 روپۍ ده او مردو ته دا نه ده او تنګي ته دا نه ده نو دا د 2019 کرایهنامه را موږ ته نوې کرایهنامه نه ایشو شوې او دی راځي خپل بدماشۍ خپل دغه کوي را باندې نو موږ دا کرایهنامه موږ ته نه منظوره موږ دا کرایهنامه نه منو او نه به ومنو او که به هر حال موږ دی زیات تر دی موږ تنګ کړو نو موږ بیا پس پړانګ روډ او تنګي روډ مردان روډ پیښور روډ او نوشهر روډ دا فورم احتجاج وکړو تر هغه پورې به زموږ احتجاج جاری وي چې څو پورې زموږ خبرې نه منل شوي نن سبا هر یو سړی راځي او بس په موږ باندې راځي دی وی بجټ دی کنه نو بجټ کې غریب ته څه پیدا شو ټول تنخواهدارو ته تغو شو ملازمینو ته دا په دې کمیټه کې یو کس دی د شیرپو دی کوم چنچې والا کرای والی نو هغه راشي په 2-3 باندې دا هنګامي شروع کی نو زه د ډي سي 400 نم دا مطالبه کوم فوري تور باندې د دې ټیمې نه لري چې د دې پولیس او د دې غریب چنچانو والا د دې جنگ جګړې نه راځي دا ټول جنگ جګړې د کرایهنامې د ارسل د خپل اډر باندې تغه کوي مخکې ورستو کوي دې ځنه لري کړی شي او موږ تر خپل کرایهنامې ملو شي موږ د 2019 ته کرایهنامې نه منو ښه ګرانو کتونکو ډي سي صاحب ته زما مطالبه ده چې د ټولو سرکاري خلکو له یو لیټر ورکه ناغه به دی یو رشکې والا ته به ښي نوکرۍ به ترې نه اخلي دا به کې لا بیله لوبه ښه ولې که نه زما پلاران دي چې یو غټه ډنډه وي که نه او د دې چینچې نه لاندې رولم او په دې سړک کې راکاږم داسې خلک زما په ټکسونو باندې ګوره دا یاد ساتئ ښه نوکر سړی نه دی دی به نښه کارونه کوي تاسو یو نوکر وینئ چې نښه کاره کوي نوکر سړی دا سرکاري چې څونه دي که نه دا نوکر ښه سړی دی نوکر سړی به نښه کارونه کوي کوم سړی ماته نښه کاره کوي زه دا خبره کوم چې چینچي نه د ارزانه شوي دا سینجي نه د ارزانه شوي نو دا دې کې دا زیاتره چینچیانې چې کوم دي دا دغه دي د دوی د مسلو ته مو ګورئ که نه بالکل خو د دې نه نور پټرول ارزان شو بالکل به دوی کرۍ ارزانوي خو دې مصرانو طرف ته هم توجه وکړئ که نه
موږ ته چې کوم دي نو موږ به د موبلین چیک شول موږ به 700 روپۍ باندې شول اوس به 1050 1100 1200 باندې دي او بل ستاسو په د میډیا په حساسیت باندې یو خبره ده ډي سي سي په نوټس کې راولم د جمعې پر ورځ چې کومه دلته کې په کوثر آباد کې د میله لګي د موټرسایکلو او د موټرو نو دا د ټیمې شپږ و اته کسان په سوزکي کې راشي او 50 روپۍ پی موټر واخلي او بیا عوامو ته تکلیف وي بیا د سړک د پاسه ولاړي زه ډي سي صاحب ته وایم چې د دې د محل لوباسي انتظامي ته دا وایم چې غټ تصادم طرف ته خبره لاړ شي نو لخوا په خبرو باندې خبرې ختمیږي لاړ شي د مصرانو صدر سره کینې صالح شاه باچا سره دغه موقف بدی کې راغستل پکار دي چې دا چنچانو ولوي چې کم سيزونه ودونه ګران شوي دي چې اوس هغه د اغستون دي بل خبره ما تا کوله لبخانه مونږ چې وروتو دغه تاسو نو کستا یا چې نو په 2,10,000 روپۍ مونږ چنچي غشته وا اوس وته اریان شي په 4,55,000 روپۍ باندې یو تیز رفتار دی نو دا چې مونږ په کش واغشته نو دغه او 1000 روپۍ سره نور جمع شوي نو په کش په مونږ ته په 2,80,000 روپۍ پرې وتا اوس چې وسره لکه سنجي او دغه سیستم یو ځای کې نو شپږ په نیم لکو ته خبر رسی نو لکه زه څه ما ته سار ځان شو چې بیا ما خبره را د الټونه ګران شو ګرانو کتونکو د الټونه ګران شو د کم به خبرې ورو د ټولو ګیلې دي څه ټریفیک وخل څه ټیمې وخل څه انتظامي وخل څه کرایهدار چې کم پرشکه کې زی هغوی راشي هغوی یې وخي او څه خو د حکومت داسې وخل چې سمې د بادې تې ویستله هغه سرمنې تې ویستله الله دې کي چې زموږ په حال باندې الله پاک رحم وکړي ځکه چې د حکمرانانو باندې وه نو د اوبه به هم را باندې بندې کړې وي او دا قدرتي هوا نه ده دا به هم را باندې بنده کړې وه خو را باندې سپری وکړي چې بس مړه شو مړه په دې طریقو باندې هم سله خودکشو ته جوړوي خپله خین خطې او مسلې پیدا کړي دي زه چې د رشکو والا دي ډرایورانو دې خبرو ته وګورم نو ډېر افسوس راته راشي الله دې دوی په حال رحم وکړي